دا نقصان به څوک برېږي کېدای شي داسې کس وي چې ګړدي کور پر نه په ده باندې ولاړ وي چې دا ور ختم کې ګړدیا کور دې مطلب سره ویجاړ کړي تاړ پتن په تر ډز باندې باندې چوره غوښه ونیسي دا پیغام صرف ته دی په نظر کې دا پیغام لاړ ستر موږي پورې په تر ډز باندې باندې چوره غوښه ونیسي اګر نه یو کلی چور باندې ځای سي ورځ دې قیامت بعد تر پورې نبی رسول الله فرمایي قدم بچو نغلی ته چې بدا پښتنه کړي پیسې دې وګټل چرنګا خرج کې چرنګا کړه دا پښتنه به کېږي ورته دا ډزای ودی تیار سي ورته دا ډزو ودی تیار سي چې پیسې وګټل چرنګا خرج چرنګا کړه چې دې ډز وکي اب به ډز حالانکه الله تبارک وتعالى چې کوم دا قیمتي لمحات له مشخبود لل چې دا قیمتي لمحات به څه به هغه څه نه مینا لګا چې دا زبار دا خبره رسکال چې دغه میاشتې دا روزه چې دا 13 غنټې روزه ده دغه مبارک الله پاک فرمایي چې روزه ما پر دا بدل بزور کاما شوال چې روزه له شپې ته ونی صدقه ثواب رسته ورته دغه میاشتې دا شپې قیام دا شر رکعات مبارک نبی علیہ السلام فرمایي الله پاک شاته ګناہوں پر معاف کی دې چې بعد 200 رکعاتو کا 10 ثواب رسته ورته دغه میاشتې چې یو نفلو کا 70 یعنی فرض برابر ثواب لري دې چې بعد نفل کا 10 ثواب نه لري دغه میاشتې یو فرض کوا د 70 فرض برابر ثواب دې میاشتې بعد 10 فرض کا 10 برابر نه لري وغیرہ وغیرہ د ټول سنس کار نه چې ما جوړ قیمتي نقصان وسله ما ټول نه پښې واله لکه څنګه چې یو کسي کې ورته وایي چې نالي ټیم دا جوړا دا رستا نالي نه کې جوړي او ما به ته پتیر سکتی ما به ته خو هغه کې نه نالي ټیم ور پچکا شاته افسوس باندې به هیڅ نه کیږي چې بدیل ما دې دې سړا پکار چې خدایا ما چې کې بدیل ما ما خو تاسو نو پتا به کو ځان بخښلې وي دې ګور دا به بخښلې کړه به بخښلې ها دا احساس دا بے دیش بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان مطابق چې چا وې دا عید والا شپه بیدار کړه عبادت وکړه الله په سر بیدار سره به یې سم دی دا زین دي راغلی نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم کس دا غواړي چې تکلیف په ټیم باندې دی الله پاک ما ولا منی به دې غم په ټیم باندې غم په ټیم باندې ما ولا منی تکلیف په ټیم باندې الله پاک ما ولا منی چې ما زه خوشي ورکړم به دې ما ولا منی نو عید خوشی ورته دې شک نستا خو یې په نقصان ته خو وګورئ چې الله تبارک وتعالى ما ځکه په دې مات بوتل په دې باندې افسوس وکړ بیا عید چې خوشی کوي بیا خوشی هغه مطابق چې شریعت ماته وایي لاړ سم مسجد ته چې عبادت وکړه تلاوت وکړه الله پاک راضي او زاري وکړه چې الله تبارک وتعالى موږ چې دا هغه شپه ده چې دغه شپې باندې لکه کوم کسانو چې مزدوري کړي بیا پیمنٹ کړي جمعې پورې باندې نه جمعې پښې باندې هفته مزدوري کړي وی ټیکدارانو سره د جمعې پر دې پیمنٹ ته کړي دا پیمنٹ شپه ده ا پیمنٹ به باندې بیا د څه کې نقصان دی په خپل ځان باندې تر څه پکار ده په خپل ځان باندې رحم پکار ده چې خیر دا یو کارت سره دای کارت په جوړ باندې پسند دا نقصان هوسله او کدا په فرچره په انسان باندې وشتره نبی علیہ السلام فرمایي په ورځ د قیامت با یو هغه مرغه هغه جناور چې خامخا شمر کړی وي الله پاک ته سوال کوي چې خدای ما ولا بدلو چې خواږه چې خامخا شمر کړو کدا په مرغه باندې وشتره په جناور باندې وشتره اخر کوم به وختي جواب کوي سره تو کل حساب دادا سره د الله په تر سالي دي او الله تبارک وتعالى شکر دې کی لږ څه پرهیز پکار دا دنیا نقصان جلا دا اخلاقی نقصان جلا دا جانی نقصان جلا خطر دا مالی نقصان جلا دا شرعی نقصان جلا دا اب ټول ته هدایت کی چې دې تیر جوړی د مکیش کرا ته دې باندې در وداسته کې چې نقصان وس ارس کو مقصد بدادا دا کم کسان دزاګي چا کم دې پوری چې وسره سیړي نو خاص نو چې دا نقصان وکړه خیر دا شوق نه پیدا کړي دا ماشین نه چلاوله دا دونلیش نه چلاوله دا ته په چا نه دی ورکړي خیر دغه نقصان کی هغه نقصان دی ډیر دا الله تبارک وتعالى دې عمل کول ټول ته توفیق راکاو فرمای الله باندې مست صحیح سوچ سمجھ او فکر نصیب فرمای ان شاء الله عز وجل